زما ورور زما مشر سید فخر جهان باچا نو منتخب ایم پی اے شیر عالم خان موین باچا د پاکستان تحریک انصاف د مختلفو کلو نه راغلي عزتمندو مشرانو همزولو کشرانو وروڼو د ټول نه لومبی خو زه تاسو ته په بونیر کې او په KP کې په شاندار کامیابۍ باندې چې د عمران خان په دې سپایانو باندې تاسو کوم اعتماد کړلی نو موږ سره الفاظ نشته چې د الله تعالی شکریا ادا کو او بیا د دې قوم شکریا ادا کو چې دورا باری مینډیټ د پاکستان تحریک انصاف نامزد امیدوارانو له تاسو په بونیر کې ورکو او یو کلین سویپ خو کو د بونیر څلور واړه سیټونه چې یو د قومي اسمبلی او درې د صوبایي اسمبلی سیټونه تاسو په باري اکثریت باندې وګټلو نو زه تاسو ټولو ته سلام پیش کوم او مبارکباد درته درکوم خو عزتمندو مشرانو د دې پوره ملک دا صورتحال د 8 فبروري نه وروستو هم ستاسو د مخې دی په پنجاب کې په سند کې کم منظم انداز باندې چې د پاکستان تحریک انصاف ګټلي سیټونه 90% سیټونه چې کم دي په پنجاب کې په دې باندې د فارم 47 په شکل کې فارم 47 حد پورې ارسه سموث تللی ټیک تللی خلکو اعتماد کړلی د عمران خان چې کم نامزد امیدوارانو هغې له باري اکثریت هغلته م ورکړلی څنګه چې تاسو دلته ورکړلی خو د فارم 47 نه وروستو هغه ګټلي سیټونه چې د پاکستان تحریک انصاف نامزد امیدوارانو ګټلي وو هغه تقریبا په زور باندې زموږ نه اخیستي دي دا نننی احتجاج زموږ دا پرامن احتجاج په دغه سلسله کې دی عزتمندو مشرانو دا دلته چې نن موږ او تاسو راغونډ شوي یو نو موږ په دې ملک مین خلک یو موږ په دې خاوره مین خلک یو موږ په دې ملک خفه کیږو موږ د دې ملک نه یو کرپشن فری پاکستان جوړول غواړو موږ وایو چې د کرزو دا بوج ختم شوی موږ وایو چې د پاکستان نه ایشین ټایګر جوړ شوی او همدغه وجه ده چې نن موږ د عمران خان د قافلې سپایان یو زموږ د ناقص رای مطابق د دې ملک ټیک کېده چې دی نو دا د چیرمن عمران خان نه علاوه بل یو سړی نشي کولی چې د دې قوم پې د 50 کالو نه اعتماد دی او بیا خپل د عمل نه هغه دا ثابت کړي دي چې هغه د دې ملک خیرخوا دی نو زمونږ دا یو عاجزانه او پرامن احتجاج چې د عوامو د مینډیټ ته قدر وکړی شي دا قوم او دا ملک چې نن کم صورتحال سره مخ دی معیشت خزانه خالی ده دهشتګردۍ یو سلسله روانه ده په پوره ملک یو لهر روان دی بیروني دباونه دي د قرضو بوجونه دي خو تاسو یاد ساتئ چې د سیاسي استحکام نه بغیر معاشي استحکام ملک چرته هم نشي راتلی او معاشي استحکام به الله غي راځي چې د دې ملک د مینډیټ د دې قوم د مینډیټ احترام وکړی شي څنګه چې خلکو پوره قوم د عمران خان په پارټۍ باندې او د هغه په امیدوارانو باندې د اعتماد اظهار کړی دی دغسې د انټرنیشنل کمیونټي نه چې کوم اوازونه اوچتېږي او د پاکستان تحریک انصاف سره د اظهار یکجهتۍ یو اظهار کوي نو زما ټولو واکدارانو ته دا یو عاجزانه اپیل دی چې دا قوم موږ د دې قوم خیرخوا یو موږ د دې ملک خیرخوا یو موږ یو کرپشن فری پاکستان غواړو موږ د دې پاکستان نه ایشین ټایګر جوړول غواړو سوال صرف زمونږ دا عاجزانه اپیل هم دا دی چې د دې ملک ته مینډیټ احترام وکړئ دا مینډیټ چې خلکو د قوم عمران خان ته ورکړی دی نو پکار دا چې حکومت هغه ته میلاو شي او هر کله چې راته میلاو شو نو انشاءالله تعالی دا موږ ګارنټي ورکوو چې دا معیشت به په کلونو کې نه په میاشتو کې نه دا په ورځو کې شروع شي ښه کېدو طرف ته به ځي انشاءالله تعالی نو موږ دا یو ځل پرزور دا مشران به خبرې کوي زموږ خو یو ځل بیا موږ دا پرزور مطالبه کوو چې د عوامو د مینډیټ ته احترام وکړی شي او دا کمو سیټونو باندې چې پاکستان تحریک انصاف سره دانلي شوې ده د فارم 47 په شکل کې نو هغه سیټونه د فوري طور دغه امیدوارانو ته چا چې ګټلې ده خو دوی ته د فارم 47 په شکل کې 47 په شکل کې اخیستو دا دې واپس کړی شي عمران خان د باعزته د جیل نه رها کړی شي او په دویم ځل باندې چې څنګه د قوم غوښتي دي او قوم ولا مینډیټ ورکړی دی
د دې وزارت عظما په کرسۍ باندې د کېنولی شي نو ان شاء الله تعالی دا ګټه زمونږ ده او موږ ته هغه وخت پورې کلار نه یو چې څو پورې دی وزیر اعظم کړی نه په دویم ځل او د دې پاکستان نه خو ایشین ټایګر نه جوړ کړی ان شاء الله تعالی زه یو ځل بیا ستاسو د مشرانو کشرانو شکریا ادا کوم ډېره مهرباني ډېره